السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د موبایل متعلق لسم نمبر مسله ده چې ان شاء الله تعالی د الله تعالی په فضل او توفیق سره به حل کوو د حوالو سره. مسله اسانه او مختصره مسله ده. په موبایل کې قرآن کریم ثبتول محفوظول یا حدیث پاک ثبتول محفوظول یا ادعیه مأثوره، یعنی کومې چې دعاګانې دي په کتابو کې نقل شوي دي، په احادیثو کې نقل شوي دي، هغه دعاګانې په قرآن مجید کې ثبتول محفوظول د دې شرعي حکم څه دی. او که چیرې د یو چا په موبایل کې قرآن مجید پروت وي یا د هغه په موبایل کې احادیث پراته وي یا د هغه په موبایل کې ادعیه مأثوره یا نور اسلامی کتابونه پراته وي، نو بیا دا موبایل بیت الخلا ته وړل یا سینما ته وړل یا فلم تیټر ته وړل یا بل داسې غیر مناسب ځای ته وړل د دې حکم څه دی؟ آیا دا موبایل د ځانه سره وړلی سي او که نه سي وړلی؟ جواب دغه دی چې په موبایل فون کې قرآن کریم محفوظول یا احادیث مبارکه ثبتول محفوظول یا ادعیه مأثوره یا نور اسلامی کتابونه، هغه که چیرې تفاسیر وي یا هغه د احادیثو شروحات وي یا نور درسی کتابونه وي، اسلامی کتابونه وي، د دې ثبتول دا بالکل جایز دی. یعنی پر دې باندې هیڅ ګناه نشته، په دې باندې سړی نه مأخوذه کیږي. لیکن د داسې موبایل بیت الخلا ته وړل یا سینما ته وړل یا فلم تیټر ته وړل یا بل غیر مناسب ځای ته دا رقم موبایل وړل د دې حکم څه دی؟ ګورئ، که چیرې د موبایل فون سکرین آن وي، د هغه پر سکرین باندې دغه آیاتونه واضح وي، ښکاره وي، معلومیږي، یعنی پر سکرین باندې دغه آیاتونه ولاړ وي، تا په هغه کې قرآن مجید خلاص کړی وي یا د په هغه کې احادیث خلاص کړی وي یا د په هغه کې دا کتاب اسلامی کتاب خلاص کړی وي، دعاګانې د خلاصې کړي وي او د موبایل سکرین آن هم دی، نو په دې صورت کې بیا دغه موبایل بیت الخلا ته وړل یا فلم تیټر ته وړل یا سینما ته وړل دا غیر مناسب او ناجایز عمل دی، ځکه چې په دې سره د کتاب الله او د سنت رسول بیادبي لازم راځي او د دې بیادبي جایز نه ده. اما که چیرې د دې موبایل سکرین آف وي، قرآن مجید دننه کې پروت وي، احادیث مبارکه دننه په فولډر کې پروت وي، د دې موبایل سکرین آف دی، بند دی، بالکل پر هغه باندې د آیات نه ښکاره کیږي، احادیث نه ښکاره کیږي، یا خو سکرین آن دی لیکن قرآن مجید دننه په فولډر کې پروت وي، اوس پر سکرین باندې نه دی ولاړ، نو په دې صورت کې هم دغه موبایل بیت الخلا ته وړل د او بل داسې غیر مناسبه ځای ته وړل چې هغه د نجاست ځای وي، دا جایز دی. سینما ته وړل، سینما ته خو دغسې هم تګ جایز نه دی، ځکه چې په سینما کې سړی فلم ګوري، دعاګانې خو نه کوي په سینما کې، نه به لمونځ کوي، نو سینما ته خو بغیر موبایل تلل هم جواز نه لري، که ستا سره موبایل در سره وي که نه وي در سره، هغه په هېڅ صورت کې جایز نه دی. اما خو دا مسله دا رقم ده، که د موبایل سکرین بند وي، پر هغه باندې آیات نه معلومیږي، احادیث نه معلومیږي، ادعیه مأثوره نه معلومیږي، نو بیا دغه موبایل تا ته اجازت دی هر ځای وړلی شي. در مختار کتاب الحظر والاباحه فصل فی اللباس، تقریبا 9 نمبر جلد 519 صفحه ده. په هغه کې لیکلی دي وایي که چیرې پر یو ګوتمۍ باندې د الله پاک نوم لیکلی وي یا د نبي علیه السلام نوم لیکلی وي، د ګوتمۍ پر غمې باندې د الله نوم لیکلی دی یا د نبي علیه السلام نوم لیکلی دی یا بل داسې مبارک شی لیکلی دی، کلمه لیکلی ده، نو وایي ښه خبره دا ده، مستحبه خبره دا ده چې بیت الخلا ته د تګ وروسته سړی دغه ګوتمۍ په دغه خپل لستوڼي کې پټه کړي یا په بل شي کې پټه کړي یا په جیب کې واچي. نو دغه پټېدل دا هم یو قسم د دې ادب دی، د ادب د وجې. نو د موبایل سکرین هم موږ پر دغه باندې قیاسوو، که د موبایل په سکرین کې چیرې قرآن مجید دننه پټ وي، دا داسې دی لکه ګوتمۍ چې په لستوڼي کې پټه وي، بیا ته بیت الخلا ته وړلی سي. نو قرآن مجید هم دغسې دی، که چیرې په موبایل کې دننه پټ وي، پر سکرین باندې نه وي ښکاره، بیا ته بیت الخلا ته دا موبایل وړلی شي.